او سمپل خبره او زه یو واده له تللی وم او زما سره یو باډي ګارډ و. هغه وی چې تاسو به دې واده له راځئ، دا زما د اوښي واده دی، 2 خویندو ودونه مې دي او خپل تره زامنو له مې ورکړي دي، تاسو به راځئ. ډېره ښه ده. چې زه واده له لاړم، روټۍ م خوړه، دا دواړه زلمي ولاړو، خلکو ورته مبارکي کوله. نو دا یو زلمی خو چې ما وکتو دیم ښه برابر و، دا بل مې چې وکتو دا مولانا صاحب غوندې و، حافظ صاحب پټکۍ والی، او زما دې زړه کې داسې خیال تیر شو چې دا رشته چې دا یو کس خو زه روغ دی په سترګو په بدن، د سره یې دا رشته ولې کړې ده، یا دله دا خور خپله ولې ورکړې ده؟ ځکه دی ما ته معذور معلومیږي چې معذور و، سترګو دغې و. دلته یې چا له نوم ورځي، اوس هغه ډېر مشهور نعتخوان دی، د ځای په ځای نعتخوانه قاري صاحب د کلي ته م راغلی. نو هغه چې دا هر څه وشو بیا ما سره میلاوېدو له راغی. ما وی دا چې کوم روغ رمټ دی ټیک ټاک دی، هغه خو خبرې مبرې خپله کولې، او دی راغی کېناستو. نو ما ورته ویل چې تا حافظ صاحب څه کې؟ رښتیا خبره دا ده چې هغه وخت کې چې دا ویډیو کله شوې ده دلته په دې جمعه کې، نو په هغې کې ما ډېر جړلي دي. هغې وجه دا ده چې ما پکې دا ټوله خبره په دې انداز کړې وه چې ما ورته حافظ صاحب ووی، نو په دې نیت مې نه ویلي چې دا عالم فاضل سړی دی، ما سترګې نشته دی، دا هغه حافظ دی، ما حافظ صاحب ته څه کې؟ نو هغه وخت کې ما دا الفاظ ویلي وو چې جوړه خو د کاټن ما اچولې وه، پټکۍ ته زما غټو، او مخکې وروسته ټول خلک ما ته ولاړو. ما چې حافظ صاحب ته ووی چې ته ستا مشاغل څه دي؟ حافظ صاحب وی چې دلته یو جومات دی، په دې کې یم، او ما تقریبا 1200 احادیث چې دي دا یاد کړي، 1200 احادیث ما ته زبانی یاد، او ریاض الصالحین مې یاد کړی و. که اوس مشکات شریف چې دی دا زبانی یادوم لګیا، مشکات شریف زبانی یادوم، یعنی چې چا قرآن ویلی دی، لوستلی دی، حافظ دی، د هغه نه په دومره اهتمام باندې نه ویلی کېږي چې په روزانه بنیاد باندې قرآن ووایي. او هغه ما ته په یو جمله کې دا خبره وکړه چې مولانا صاحب ما حدیث یاد کړي دي 1200، او لګیا یم اوس مشکات شریف ته نښتی یم، او دا کوشش کوم چې مشکات شریف ټول یاد کړم. نو هغه وخت کې دا جمله ما ویلې وه چې د هغه حافظ صاحب د یوې جملې زه زما په دې نظر کې دومره کړم لکه دومره. ما چې ځان ته کتل نو ما نه، اصل کې ته داسې نه ته داسې، او دې سړي ته وګوره. نو په هغې کې نقطه دا ده، دا د علي رضی الله تعالی عنه قول چې ما بیان کړو چې بینایي اصل کې د زړه په کاره ده، د سترګو په بینایي څه کار نشته، چې د سترګو بینایي شته دی او ټول وطن یې په سر راخستی دی، او د سترګو بینایي شته او هدایت طرف ته نه راځي. نو دا د هغې بنیادي نقطه ده. دومره خوږ دی اسلام، دومره خوږ دی دا دین، او دومره حلاوت دی په دې دین کې او په دې قرآن کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې. بس بدقسمتي دا ده چې کم سړی د دې ناقدري وکړي